سیلګرو مسکن سوات ته په هر موسم کې د سیلانیانو تګ راتګ ډیر وي، لیکن د سوات سیلګري سیمه سنگر پرونه روډ باندې ځای په ځای د کمرانو راغورځېدو خطره ډیره شوې ده. د باران په وجه باندې دا کاڼي داسې راتاویږي، موږ ته د دې نه ډېره غټه مسله ده. موږ روډ ماشاءالله ډېر مزیدار جوړ کړی دی، خو دې کمرانو راته غټه مسله ده. که تاسو وګورئ نو بره دا غر روان دی او لکه دې طرف لاندې کور هم دی او هر قسمه جاني لکه دا روډ هم اني ټایم لکه په کته خویدی شي، په دې کور دا ګډ ورته شي نو جاني نقصان هم کیدی شي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د دې خټ دې بر وخت سغور وکړی شي. د عجیب ابا کلیل روډ باندې د ډېرې مودې راسي د جوړېدو کار روان دی، لیکن بل طرف ته د تیر شوي بارانونو د لاسه او راسته شوي خټان او کمران د راغورځېدو یره ډېره شوې ده چې د لاسه یې دغې ځای خلکو خپل کورونه خالي کړي دي. نننۍ زموږ مسله چې د ملګرو وي د سلایډینګ ده. زه خو بلې طرف اکثر کله ناکله ځم ولې چې د علاقې باشنده هم یم او د دې خپل ویلیج کونسل یو الیکټډ ممبر هم یم، نو بلکې زما ذمواري جوړېږي چې یاره د دې داسې قسمه مسلې چې د حکام بالا ته دا مو ورسوو ستاسو په ذریعه سره د میډیا په ذریعه سره. نو دا سلایډینګ تاسو ګورئ چې را کمرې راتاویږي، موږ بر د بره کلیله پورې تلو نو بره هم راتاویږي، ځای په ځای دغه دي. خو چونکې دا خطرناک په دې دی چې بره تاسو وګورئ نو ډېر غټ کمر دی، لاندې د ټیکهدار صاحب هم لږ کار کړی، خو ټیکهدار صاحب چوټي د هغه نشته. نو دا ډېر مطلب د خلکو د تکلیف دا دی چې اکثر یو ګاډي والا ځي زنانې د هغوی کله ناکله د بارونه ډېر شي، نو خدای مکه که چېرته داسې حادثه وشي یو ګاډی ځي د کمر پرې راشي په هغې ولګي او څه جاني نقصان پکې وشي، نو بیا به هر سړی وایي چې یاره دا پکار دا دی چې یاره دا چا ویلی وی چې د دې غم شوی. د دې نه لاندې یو څو کورونه هم دي او ما داسې نن اورېدلي هم دي چې یاره لاندې را یو کور چې دی دا خالي کړی دی د دې وجې نه چې یاره خدای مکه که دا کمر چېرته راشي یا د شپې یا د ورځې او د دې کې بیا څه جاني نقصان وشي نو هغه بیا ډېره د افسوس خبره. نو ستاسو په سعادت سره زه خپل ناظمینو ته، خپل ایم پی اے صاحب ته او سپیشلی ډي سی صاحب ته دا ریکویسټ کوم چې د دې قسمه مسلې چې دی د دې د فوراً په دې باندې د ایکشن واخلي او متعلقه ډپارټمنټ ته چې دی د دې اطلاع ورکړی شي. د علاقې خلکو د حکومتي چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د غټې پیښې نه مخکې دې د دې مسلې حل راوباسي. د کیمرامین تاج منیر سره صمد انجم، پاسون نیوز، پرونا، سوات.